عموما زمونږ د پښتنو په زړونو کې بغض کینه حسد دا پراتی خامخه نه ختمیږي کو په خوله باندې چاته وایو چې ماړه معاف کړی مې خو ظلم ډکي اهمه مسله ځکه ده غور وسوکه چې یو انسان ځان سره په قربانۍ کې داسې سړی شریک کی چې د ده او د هغه په خپل مابین کې نالګي ده بغض کینه حسد دی او داسې سړی ځان سره شریک کو قربانی وکړه ذمه فارغه شوه قربانی وشوه خو لیکن د دې حسد بغض کینې په وجه د مقبولیت مقام ته دا قربانی نه رسی دا د ځمکې او د اسمان په مابین کې معلق وي رازوړند وي د قبولیت ځای ته ځي نه ولې زړه دې نه دی صفا کړی نبی علیہ السلام فرمایي فتویبو بها نفسه د زړه په خوشحالۍ سره به قرباني کې زړه صفا نه دی نو کو چا سره نالګي وي نن ورځ د موقع ده لاړ شی جوړه کې ورسره په دې معافی سړی عزت نه کمیږي ښه د الله په کتاب کې دا نورم عزتمند شي کو چا سره ترور سره مور سره خور سره ماما سره تر سره یار دوست سره مقتدی سره امام سره چې چا سره دې نالګي ده بس جوړه که د الله رضا لپاره ته د خپل طرف نه ورشه هغه دې تاړو معاف نه کي ته الله ته خپل عذر پیش کولی شي چې الله زما په ذمه ده او معافي وغوسته هغې باوجود هم دا په خپل بغض کینه ولاړ دی هغه پوه شه الله پوه شه ته خپله ذمه فارغه که